نن په پنجاب کې زما یو طالب یافته ته سبق نشي والی زما تاجر هلته دکانداري نشي کولی زما یو ګاډۍ والا ته ګاډۍ نشي چلولی زما یو پالش والا ته پالش نشي کولی ستا هغه به زما په صوبه کې چیف سیکرټي به هم دی آی جي به هم دی میجر جنرل به هم دی ما د پالش دپاره نه پرېږدې تا په خپله زما صوبه ګرده راسه نیولې ده افغانستان دا پاکستان لوټې لوټې کوي دا هغه ځای کلي دا هغه ځای ادرې دا هغه ځای بازارونه یې وران کړل نن چې دا ورونه راغلي دي نن پر خپله خاوره پراته دي تا چې دا 40 کاله پر دوی پر سر باندې ډالرونه اخیستل او تا چې په افغانستان کې لاسوهنه کوله اول به د هغه حساب کتاب کوې بیا به ته افغانانو ته واچېږې او که دا پاکستان که دا ستا ملک ته دا رقم چلوې چې زما د ورور زما د بچي دي د پلاستیک چوټې په پښو کې نه وي او ستا هغې دې د کمپیوټره سربازۍ کوي په ګرده ژوند دا پاکستان والا که در سره ومنم تو په لورلایي کې د انګریز خلاف هم د دې خاورې څه اواز پورته سوی و دلته که هر قوم دی که هره ځای ده په هغه کې بهادوره جرأتمند پښتانه پیدا سوي دي نن هم دا د دې ثبوت دی چې په دومره غټ تعداد کې او خپل کارونه پرې ایښي د خپلې خاورې د خپل وطن دپاره چې کم دوی ناست دي دا واقعي د داد وړ دی عزیزانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا جلسې چې په تمام جنوبي پښتونخوا کې دي دا د چیش دپاره دي اول دا د دې وطن څه جبري طور زموږ افغانان ورونه پسې اخي یو خاص به درته وکړم که دا جنډیانې د 5 منټ دپاره ګرده کښته کوي نو د شا دخوا خلک به نه په تکلیف کېږي په خواص باندې او دویم عزیزانو په چمن کې یو ډېر غټ پرلت ناست دی چې پر بارډر باندې د دې جابر او د دې ظالم سرکار دا غوښتنه ده چې دوی به پر پاسپورټ ځئ او راځئ او دریم عزیزانو په پاکستان کې د پښتنو چې کوم معاشي قتل عام روان دی دا جلسې د هغه دپاره دي دا جلسې چې په دومره غټ تعداد او 4 هغه ګوندونه چې د دې خاورې د دې وطن هغه حقیقي تنظیمونه دي د پښتنو خواهش هم دا و چې د دې وطن قوم پرسته تنظیمونه دي یو اتحاد وکړي نن چې پر کم سټیج چې کم خلک ناست دي کم ګوندونه چې ناست دي او چې کم خلک ورته ناست دي دا په دې باندې ډېر خوشحاله دي دا د دې وطن هغه حقیقي تنظیمونه دي موږ پر چا نه لګېږو چې نورې پاچیانې نه دي حقیقي ګردې حقیقي دي خو دا چې دي دا د دې وطن هغه چې کوم ایجنډا نن پیښه ده پر هغه باندې چې د دوی کم اتحاد سوی دی دا د داد وړ دی عزیزانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اوله خبره چې سرکار وایي چې افغانان د دې وطن څخه په کومه بې عزتۍ او په کومه طریقه چې دوی د دې وطن څخه پسې واخلي اوله خبره دا ده چې ډیورین لاین نه پرون موږ منلی وو نه نن سر منو نه موږ دا تسلیم کړی دی دا د افغانانو خپله خاوره ده دوی خپلې خاورې نه راغلي دي او پر خپله خاوره واوسي چې یو سړی پرون
چې په افغانستان کې د سور انقلاب رالی او چې ضیاءالحق هلته او د دې ځای پوځي اسټبلیشمنټ چې د افغانستان چې زموږ کوم وروڼه او چې دوی کوم ویلکم ورته کوي بیا یې د دوی پر سر چې کوم ډالرونه اخیستل دا د هیچا څه پټه نه ده. او دویمه خبره عزیزانو، افغانستان دا پاکستان لوټ لوټ کوي، دا هغه ځای کلي، دا هغه ځای ادرې، دا هغه ځای بازارونه یې وران کړل. نن چې دا ورونه راغلي دي نن پر خپله خاوره پراته دي، تا چې دا 40 کاله پر دوی پر سر باندې ډالرونه اخیستل او تا چې په افغانستان کې لاسوهنه کوله، اول به د هغه حساب کتاب کوې، بیا به تا افغانان ته واچجې. بیا که څه په تاریخ یا په دا 40 کاله کې سړی ولاړ شي، ستا خپلو جرنیلانو دا ویل، جنرال حمید ګل، کرنل امام، دې خلکو دا ویلې چې موږ دا طالبان TTP دا موږ ټرین کړل، موږ افغانستان ته استول. او ضیاءالحق خو دا ویل چې دا د پاکستان د بچاو جنگ کوي. نو چې د بچاو جنگ دا افغانانو ورونه کوي، نن کومه ورځ راله چې نن ته افغانان د خپله کوره څه د خپلې خاورې څه بې دخله کوي. پرون نولمه ورځ د حمید ګل د صافي یو انټرویو وله چې دا چې دی چې د افغانان چې دا اوس د اشرف غني په دور کې رالو، د حمید میر داسې یو تجزیه وه چې دا چې دی په دې کې انډین چې ولو په دې کې ډېر ټیرریست راواستولو. آیا تا ټیرریست لکو پیدا؟ تا چې افغانستان لوټې لوټې کوي، دا افغانستان کې تا لاسوانه د ننه پورې نه کوې؟ نن هم ستا خلک هلته نه دي ناست. دا پرون چې د افغانانو د طالبانو ګورمنټ جوړېدی، ستا جنرال هلته نه و ناست. ته څوک یې چې د چا په وطن کې ګوتې ویې؟ تا چې د پښتنو غټ وطن لوټو لوټې کوي، د دې حساب کتاب نشته. ته په خپله دا وایې چې 80,000 خلک دلته مړه سوي دي. آیا دا څوک و؟ تا دا پښتانه تا نه کومله؟ نن په دې وطن کې تا د پښتنو معاشي قتل عام نه دی شروع کړی. نن په پنجاب کې زما یو طالب یافته ته سبق نشي والی، زما تاجر هلته دکانداري نشي کولی، زما یو ګاډۍ والا ته ګاډۍ نشي چلولی، زما یو پالش والا ته پالش نشي کولی. ستا هغه به زما په صوبه کې چیف سیکرټري به هم دی، IG به هم دی، میجر جنرال به هم دی. ما د پالش دپاره نه پرېږدې. تا په خپله زما صوبه ګرده راسه نیولې ده. ستا په پولیسو کې په دې صوبه کې در بلوڅو در پښتنو دی ډېر دی. ستا په دې صوبه کې په وابنا کې در هر چا دی ډېر دی. ستا په دې صوبه کې په هره نوکري سکرټري د دسه نیولی دی. د دې حساب کتاب به موږ نه ورسره کوو. که د حساب کتاب ورسره وکئ بیا ته غدار یې. او که دا پاکستان، که دا ستا ملک ته دا رقم چلئې چې زما د ورور زما د بچي دي د پلاستیک چوټې په پښو کې نه یي او ستا هغې دې د کمپیوټره سربازۍ کوي، په ګرده ژوند دا پاکستان والا که در سره ومنم. که دا پاکستان ته دا رقم چلئې چې زما و سړي ته دي بجلي نه وي، ګیس دې نه وي، تعلیم دې نه وي، ستا هغې ته دې هر څه موت، ستا هغې ته دې میټرو جوړېږي، ستا هغې ته دې میټروې جوړېږي، بیا هم ته وایه چې د پاکستان زنده‌باد ناره وکړه. په ګرده ژوند یې ولاکه در سره وکړم. عزیزانو، په دې ملک کې دومره ناانصافي شروع ده. زبیر شاه درته وویلې
وړمه ورځ په چمن کې پر لت ناستو زموږ ملګری علي وزیر موږ د شپې ورسوئ موږ روانو موږ خیرکاو کړو موږ یې ودرولو چې پر چمن پر تګ پابندي ده آیا زه د دې جج او د دې جرنل څخه دا پوښتنه کوم چې علي وزیر نن تا په کومه ګناه کې نیولی دی نورالله تحریر نن تا په کومه ګناه کې نیولی دی د پاکستان په آئین کې ستا په آئین کې دا ستا چې په دې ملک کې په دې خاوره کې و هر شهري ته دا ازادي سته چې هغه به د خپله رایه بیانولی سي بیا د پی ټي ایم یا د پی ټي ایم مشران هغه د دې ملک نه دي هغه به خپله رایه نه بیانوي د علي وزیر ګناه بیا څه وه چې نن تا ګرفتاره کړی دی زموږ کومه ګناه وه چې تا د چمن ضلع ته موږ نه پرېښولو په دې ملک کې که جج دی که جرنل دی که جرنلیست دی دا د پراپرټي ډیلران دي د دې کار د پراپرټي دی که دومره جلسه په پنجاب کې یې دوی بې درې ګانټې ښکاره کوي زه د میډیا څخه دا پوښتنه کوم چې آیا که دا د پاکستان میډیا آزاده ده تا ته کوریج درکوي د تا سره د میډیا کوم سلوک دی د تا سره د جج کوم سلوک دی د تا سره د جرنل کوم سلوک دی بیا هم دی وایي چې دوی د پاکستان د زنده‌باد ناره وکوي ته د ما سره داسې ژوند وکړه چې لکه کوم چې پنجاب په سر یې کوې د ما سره یې هم وکړه په دې ملک کې 4 صوبې دي په دې ملک کې 4 صوبې دي په دا 4 صوبو کې د تا څخه یو تخت یې راوړ چې دی خوشحاله دی د تا څخه په پنجاب کې سرایکي بیټ خو آبادی دی د تا څخه بلوچ خو آبادی دی د تا څخه سندهی خو آبادی دی د تا څخه پښتون خو آبادی دی تی په چا چلی عزیزانو د دې دپاره پکار د زویو د خیالۍ به وځو یو اتحاد ته به ځو یو ملي لشکر به جوړوو په پښتنو کې د نوي سره د ملي لشکر ضرورت دی د یو ملي لشکرو خواته به ځو او ښه ته به ښه بد ته به په بد وایو د قلم جنګ به کوو د کلاشینکوف غندنه به کوو کلاشینکوف زموږ لوی وطن افغانستان را لوټې لوټې کوي او په خپلو څپو کې به اتحاد و اتفاق پیدا کوو که دا موږ نکو پیدا زموږ سباون به ډېر خراب وي په دغه آخري شعر یې ختم کومه خلک هم تی به هم د ډېره وخت څه انتظار کړی معافي غواړم حالمه که الفاظ مو ناپسند وي زړه ژاړي چې خو زمند وي